زمان د ایمان او د عقیده ډېر معزز او حاضرین او مسلمانانو الله تعالی لوی لوی او زورور مخلوقات انسان ته تابع کړی دي. الله وی وسخر لكم ما في الارض جميعا، زمګه کې چې سدي دا ټول متا سوته تابعدار ګرځوي. په دې حیواناتو کې کوم لږ سوچ وکړو، اوښ ډېر زورور حیوان دی. قرآن کریم کې بار بار خدای تذکرہ کړی، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. خدای وایي دوی د اوښانو له نه ګوري چې څنګه پیدا شوي. اوښ یو چې مستانه شي او د قابونه بهر شي، د ټول کلي وسه پې نه کېږي. دومره طاقت خدای ورکړی. او د اوښ غوسه دې کتابونو کې دي چې ډېره زیاته ده او ډېره اوږده ده. کلونه کلونه دی چې غوسه شي چاته، کلونه کلونه د زړه نه دا غوسه نه وځي. ډېر واقعات دي په دې. خو یو ماشوم یې که تاسو بعضې اطراف او ځایونو کې کتلي او هغه پسې به 4-5 شپږ اوښان روان او هغه به پړی نیولی. دا اوښ زورور د دې ماشوم سرکشي نه کوي، ځکه د انسان ته خدای دا زورور مخلوق تابعدار ګرځولی. او خدای په دې فطرت پیدا کړی، فطرت کې ورته دا اچولی خدای چې د انسان د حکم خلاف بانه کړي، د انسان د حکم تابعداري وکړي. همدارنګه اسونه دا د خدای یو زورور مخلوق دی. تمام ورځ انسان ګرځي، پخوا خو به دا ټانګې ډېرې وي، نو د سهار نه تر ماښامه پورې یا مازدیګره پورې، خو هغه ته خدای زبان او ژبه هم نه ده ورکړې، ځکه چې د غرمې پورې بنده وګرځي او بیا سړی ستړی ویده شي، د اوښ او د اصله خوراک دې هېر شي، اوبه دې هېرې شي، هغه لوټې او تندې سره پروت دي او ته ویده شې او خوراک وکړې او ماسپښین بیا روان کړې. خدای ښه ده چې ژبه نه ده ورکړې، بیا به ګیلې او شکوې کولې چې وګوره تا خوراک وکړه او خوب دې وکړه، اوبه دې وڅښلې او ما ته دې هېڅ هم رانه کړو او زه دې روان کړی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه د اوښانو د اسونو زمانه وه. یو اوښ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هڼېږي او زبیرګي کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل د دې اوښ خاوند څه شو؟ وی پلان کې دی، وی رای والی چې رای وستو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو رحمت للعالمین، صرف د انسان د پاره رحمت نو، د کائنات ټولو د پاره رحمت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی اوښ درنه شکایت کوي چې کار را باندې ډېر کوي او خوراک کم راکوي، کار به لږ کم که او خوراک ورته زیات. سړی ویل ښه صحیح شو. یو ځل یو سرکشه شه، یو باغ ته ننوته، څوک هم نشي ورنږدې کېدی، هر سړی ترې وېرېږي، حمله پرې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه راغله، وایي قربان اوښ سرکشه شوی، زمونږ وسه پرې نه کېږي، څه ورسره وکړو؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایل کم ځای کې دی؟ وای د پلان کې په باغ کې دی. وای ځای چې ورشو اوخ چې د لرې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو په آرام را روان شو او سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قدمونو کې کېښود. مالک ته ویلې بس پړی پکې واچو بوزه هېڅ به هم نه وایي روغ شه سمدم شو. صحابه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل قربان اوخ تعالی سجده وکړه نو اوخانم تعالی سجده کوي نو موږ به اجازه ورکړو چې تعالی سجده کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي نه کدا خدای نه بغیر مخلوق ته سجده کول روا وي ما به ښځو له حکم کړی وی چې خاوندانو له سجده کوي خدا خدای نه بغیر مخلوق له سجده نه ده روا. نو ګوره دومره طاقتور څیز دی خدای د انسان د حکم تابع ګرځولی. سپی څومره یو طاقتور څیز دی خلق کورونو له سپي ساتي حفاظت لپاره او هغه بستان در کې وره کې ناست دي دروازې سم او دسترخوان خور شي قسمه قسم خوراکونه او دا سپی وږی دا حمله نه کوي چې حمله وکړي استاد دسترخوان نه څه اوچتي او کوي کې نو څوک یې مخه نیوي شي نه فطرتن خدای تا ته تابعدار ګرځولی داسې نه کوي سموړی یا هډوکی دې ورګزار کړي نو خوړلی به یې که نه یې ناز به الله تعالی د انسان د حکم تابع ګرځولی او وفاداري پکې څومره اچولی وهای په لتو لتو لږ اخ حلال شي بیا به راځي ستا دروازه کې به ناست زینا په کاڼې وویله لږ منډه به کې بیا به راشي نو دا زورور مخلوقات دی خدای د انسان د حکم تابعدار ګرځولی خو انسان ته د خدای حکم دی چې ته به زما د حکم تابعدار ګرځې. انسان په دې خدای مکلف ګرځولی چې دی به د خدای د حکم تابعدار د الله د حکم تابعدار د الله د حکم مخالفت بنه کوي. که تکلیف راځي که راحت راځي که غم راځي که خوشحالي راځي که مرض راځي که صحت راځي که فقر راځي که مالداري راځي دی به د خدای د حکم تابع بس. الله تعالی دقه غواړي زمونږ دین رسول صلی الله علیه وسلم زمونږ دیني راهنمایي کړې ده د غم طریقې مراته ښودلي چې د خدای حکم پکې ده او د خوشحالۍ طریقې مراته ښودلي. بیماری تعلیمات د رسول الله صلی الله علیه وسلم شته چې سبا کې او صحت کې بسکه مالدارۍ کې بسکه غربت کې بسکه هر څه کې زمونږ د دین تعلیمات او د خدای حکمونه موږ له واضح دي. د دین تعلیم او د خدای حکم موږ له دا دی چې د الله د حکم نافرماني ونه کوو. دا نه چې په خوشحالۍ کې د خدای د حکم تابعداري کې او غم کې نه صحت کې او بیماری کې نه. پخوا یو بادشاہ تیر شوی دیندار او نیک بادشاہ عادل سلطان محمود غزنوی رحمه الله هغه به یوه لویه خطه او به یوه لویه رقبه حکومت او د انصاف او د عدل او د خدای عبادت گزار او عالم دیندار او شافعی مذهب سره تعلق یو غریب سره و د نسل نه غلام خاندانی سره نو آیاز دې د سره مرګرش د واخیست او بیا آزاد مرګرتا شو ډېر وخت شو ډېر مینه ورسره دا آیاز بده بادشاہ دا وزیرانو مجلس کې کېناو او چې پوه شي چې بادشاہ ورسره ډېره مینه ده نو د دې وزیرانو ورسره حسد پیدا شي کینه چاته خدای یو نعمت ورکړي نو دا خلکو ورسره کینه پیدا
حسد خلق دا نه برداشت کوي چې دې څنګه مخکې شو مونږ وروسته پاتې شو. انسان داسې دی. بادشاہ د شکایت وکړو چې دې خو خاندانی شرافت هم نه لري او مونږ خاندانی خلک یو لوی لوی خلک او وزیران او تاسو سره دومره وختونه تیر شوي ستا د یو حکم مخالفت هم نه کوو او دې زمونږ نه مخکې کو. بادشاہ ورته وویل زه د دې خبرې جواب بیا درکوم. یو مجلس قائم شو. بادشاہ یو قیمتي هیرا ملغله راوړه خادم پلاس کې را د وزیرانو باندې شروع کړه. یو توای دا وګوره څنګه ده وای ډېره ښایسته او قیمتي ده وای ماته کا په دې ځمکې ووله پس وزیر ورته وای قربان دا به خرڅ کو پیسې به بیت المال کې جمع کو ډېره فایده به وکړي څنګه ماته دا قیمتي شی دی دا د ماتولو دی. ابل ورته ورته وګوره هغه وای دا خو ډېره قیمتي ده وای دا به ما تک په ځمکه اوله هغه په ځمکه نه وشته او دا خو قیمتي ده څنګه په ځمکه اوله. ټول وزیرانو باندې داسې وګرځول ار یو ورته وای دا قیمتي ده دا به خرڅ کو پیسې په بیت المال کې جمع کو فایده به وکړي. آیاز نمبر راغی آیاز تویدا ته وګوره دا څنګه ده وای زه خو به ډېر نه پوهېږم خو چې دوی وایي چې قیمتي ده نو قیمتي وایي وای په دې ځمکې ووله هغه په دواړو لاسونو اوچته کړه د سر له په دې ځمکې را خلاصه کړه ټوټه ټوټه. وزیران ورته وګوره موږ درته وویلې چې دی ناپوهه دی او د هیرې قدر ورسره نه و ماته کړه. بادشاه ورته ویلې آیا ستا چې دې نور نه په ډېر هوښیارې دوی ماته نه کړه تا ماته کړه دا ولې؟ ایاز ورته وایي هیره خو ډېره قیمتي وه یقینا او د ډېرو پیسو د ماتولو نه وه خو یو طرف ته هیره وه ملغلره او بل طرف ته د بادشاه حکم و. د بادشاه حکم یو طرف ته د هیرې ماتولو او بل طرف ته د بادشاه حکم ماتولو. ما ول دا ملغلره دې ماته شي دا قیمتي ده خو دومره خو نه ده چې د بادشاه د حکم ومرئ کنی ماتون نو د بادشاه حکم ماتیږي. ملغلره دې ماته شي خو چې د بادشاه حکم مات نشي. نو بادشاه وزیرانو ته وویل دا کمالات دې پکې ځکه دی ما مخکې کړی دی دته دا قدر دی چې د بادشاه حکم نه ماتوي. دې خلکو به شکایت وکړو چې دا یو بکس دی او باغې کې قیمتي ملغلرې پټې کړې دي او روزانه دې خلاصوي او ورته ګوري د دربار نه قیمتي څیزونه پټ کړي او هغې کې یې اچولي دي د دې تلاشي دې وشي. بادشاه ورته پرېږدئ دا ملنګ سړی دی دا مو کړوئ وای نه دې کې قیمتي څیزونه روزانه موږ ګورو دې کوټې له لاړ شي ابکه سوګوري او کلاوي کې بیا تاله ور واچي بیا راشي. بادشاه ولې قضا ټول راشه چې ستاسو په مخ کې ایمان صندوق مات کو کلاوي کو چې وې قتل نیو پکې پخوانی هزار ده چې بادشاه اخیستو دربار ته راوستو هغه وخت کې چا پیسې. دویم نمبر یو چوغه و پکې او دریم پکې جامې وي بس د قصیزینو. بادشاہ وزیران نو خیو ګورې نور څه خو به پکې وای نه نشته بس وزیران کامیاب نشو. دنه تاسو کو چې دا سيزونه خو څومره قیمتي نه دي غلي نه وړي دا دی ولې دومره بکس کې بند کړی او تعالی دې ورچولې دی ورته وای بادشاہ
الله دې ستا عمر کې برکات واچي. داسې چل دی چې زه دربار ته راتلم دا زړې سپلۍ مې وي او دا زړه چوغه مې وه او دا زړې جامې مې وي او دلته چې راغلم تا شفقت او مهرباني ده روزانه نوې نوې جامې اچوم قیمتي بیزاري او قیمتي چوغه اچوم بادشاه سره ګرځم که نه نو تا ستا عنایات دي او مهربانۍ دي نو زه لاړ شم روزانه هغه وګورم چې هغه زوړ حالت رانه هېر نشي ځکه انسان خو ډېر زر بدلېږي چې مالداره شي هغه زاړه قیسې ته هېرې شي چې زه پخوا څنګه وم بیا وایي زه پخوا نه مالداره یم زوړ قیسه ته هېره شي چې زما نه زړه قیسه هېره نه شي چې د بادشاه شکریه ډېره ادا کړم چې ما سره خو ډېر احسانات کوي پخوا زه څنګه وم او اوس څنګه یم اوس را باندې څومره نعمتونه دي او پخوا خو زه ډېر سخت حالت کې وم نو مولانا ابن رحمه الله فرمایي د آیاز د خبرو کې مونږ له ډېر حکمتونه پراته دي یو خو که دنیا څومره زمونږ نقصان یې خو چې د خدای حکم مات نه دا ووایو چې د خدای حکم دې مات نشي که زما ډېر تاوان وشي خیر مونږ وایو د خدای حکم دې مات شي خو چې پلانکې خفه نه شي په دې ودونو کې او په دې غمونو کې دا خدای څومره حکمونه مونږ ماتاو وایي پلانکې خفه نه شي او پلانکې خفه نه شي او د خدای حکم رانه مات شي دویم مونږ له پکې دا عبرت دی چې مونږ د تکلیف د خوشحالیانو په وخت کې چې کله به مونږ خوشحالۍ راحتي نعمتونه هغه د تکلیفونو وختونه یاد چې په مونږ دا تکلیفونه الله تعالی دا نعمتونه راکړي دي په دې شکر ادا کړو مستانه نشو په خدای په نعمتونو چې مونږ مست شو مستی وو بلکې زور کیفیت او زور حالت را یاد کو چې وګوره زدا سيوم خدای دا نعمت راکړه زدا سيوم خدای دا نعمت راکړه نو د خدای شکر کول به آسان شي او دیم دا چې مصیبت کې بم د خدای د شکر او د خدای د حکم د ځای کولو قدر مونږ سره پیدا شي چې خدای خو مونږ له څومره نعمتونه راکړي څومره ښه حالات را باندې راوستي که کله مصیبتونه او تکلیفونه راشي نو خدای به یې راوسه د خدای حکم به ماتوو همدا باره کې بله واقعه ذکر کوي چې میوه و ترخه بادشاه دا ټوکړې ټوکړې کړه یوه ټوکړه یې وزیرانو له ورکړه او یوه ټوکړه یې د غلام له ورکړه ایاز له ندی وزیرانو به په خوله کړه چې وبه کته ترخه به وه نو دا بیا وغورځوله چې دا خو د خوراک نه ده پوزه به یې تروه کړه ایاز ډېر په خوند او محبت او مزې سره وخوړه وزیرانو نه بادشاه تپوس وکړه چې تاسو خو ډېر خفه شوی ونه خوړه دا ولې وه ډېره ترخه وه که ایاز ستا هغه خوږه وه که څنګه ایاز ورته وایي چې د دې بادشاه د لاسه ټول عمر مونږ له ډېر خواږه او د مزې څیزونه میلاو شوي دي نو ما دا سوچ وکړ که نن دا تریخ څیز میلاو شم خیر دی دا خو د غورځولو نه دی ځکه د بادشاه لاس ورسره لګېدلی د بادشاه د طرفه هدیه او تحفه ده اگر که ترخه ده باید ټول عمر خوږو له مونږ وګورو دقه شان د الله نعمتونه د پیدایش نه واخله تر دې وخته پورې په موږ څومره دي بلا ډېر نعمتونه دي خدای څومره نعمتونه موږ له راکړي په هغې باید موږ شکر وکړو کله کله لږ تکلیف راشي بیماري راشي غربت راشي بل څه مصیبت راشي باید دا د الله د طرفه وګڼو او په هغې موږ صبر وکړو چې همیشه خدای موږ له نعمتونه راکوي یو بد حالت یو تکلیف را باندې راغی نو د خدای ناشکري به څه کوو چې خدای زه یم او دا مصیبتونه دي چې په ما را روان دي نه صبر به کوو او د الله تعالی دغه نعمتونو تذکره او یادګیرنه به کوو چې د خدای نعمتونه ډېر دي که یو نیم تکلیف را باندې راشي خیر دی دې کې به خیر وي څه حکمت او فلسفه به وي پکې الله تعالی دې موږ او تاسو له توفیق را نصیب کړي
چې د خدای حکمونه مات نکو، د خدای د حکمونو قدر وکړو او د الله تعالی د نعمتونو شکر ادا کو. د خدای بے پایان نعمتونه دي کې سوچ وکړو، تصور کې راوړو او د خدای د دې نعمتونو قدرداني وکړو، شکر ادا کو. الله دې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق را نصیب. درود شریف وي. الله